امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچکم وطن تلاړو داغه ملک بادشاہ به ورته وی چې ته زما دربار ته راځه او ماته حدیث بیانوه. پخوانی بادشاہان هم داسې چې زما دربار ته راځه او ماته حدیث بیانوه. امام بخاری رحمت اللہ علیہ به انکار وکړ چې نه، حدیث چې دی دا زما د محبوب خبرې دي او دې پسې ما زر زر میله مزل کړی دی په یو یو حدیث پسې، نو دا دومره سپک شو چې زه به د بادشاه دربار ته وړم او بادشاه ته به بیانوم. نو بادشاه به ورسره اختلاف پیدا شو، د هغه ملک نه به ضلع خارج کړ، بل ملک ته به لاړو. چې بل ملک ته به لاړو، دا بل ملک بادشاه به ورته وایي چې زما دربار ته راځه او ما ته حدیث بیان. هلته به هم داسې انکار وکړو، نو هغه به هم ضلع خارج کړ، نو بل ملک ته به لاړو. خلاصه دا چې په ټوله دنیا کې امام بخاری رحمت الله علیه وګرځېده او د بادشاه سره به اختلاف داسې ده. اوس خو دې مونږ ته وویل بادشاه چې راځه جي ما ته لږ حدیث بیانوه. اسې هم که دا زمونږ د زمانې بزرګانو ته غلام اسحاق خان وویل چې اسلام آباد کې پریزیډنټ هاوس ته راځه او ما ته حدیث بیانوه، الله دا قطارونه به وګور، زمونږ قطارونه به وګورئ چې صاحب ورته ولاړ به یو چې صدر صاحب ویلي دي چې راځئ مونږ ته حدیث بیان. بې نظیر ویلي که نه چې راشئ زه تاسو سره یو جلک درته ښیم ځان هم که ته وایم چې ور روانه. اوس مونږ به په کوم مخ باندې امام بخاری ته ځان ښایو او په کوم مخ به جناب محمد رسول الله ته ځان ښایو چې ستا حدیث دپاره ما دا منډه والې دا تکلیف مې تیر کړی دی، دا خدمت مونږ یا مونږ کې هغه چس شته. امام بخاری رحمت الله علیه باندې ځمکه تنګه شوه، چې ځمکه پې تنګه شوه هېچا نه پرېښود، نو دعا یې وکړه چې پروردګاره زما ضمیر خو داسې نه دی چې ستا د محبوب حدیثونه زه د بادشاه دربار ته یوسم. ای ربه په ما ځمکه تنګه شوه او ځای نه راکوي، ما خپل ځان ته وبلم. د مرګ دعا یې وکړه. عزیزانو چې څه وخت کې دی وفات شو، په روس کې یو ځای دی خرتنګ ورته وایي، هلته یې ښخ کړه چې دی څه وخت کې ښخولو نو د قبر نه شغلې د خوشبویۍ راووت او دا ملک ټول معطر شو. د قبر دا خاورې به خلکو تختولې. نو شپږ میاشتې د امام بخاری رحمت الله علیه د قبر خاورې چا نه پرېښودې، خو چې ډېری به یې جوړ کړو خلکو به وتښتول. نو دا وخت بزرګان را جمع شو، دعا یې وکړه چې یا الله دې قبر نه دا اثر لرې کا چې دا تربت باقي پاتې شي. عزیزانو دا بارها شوي. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په خپل کتاب عرف الشذی کې لیکلي دي د یو راوي متعلق چې دا راوي عند المحدثین ضعیف، دا راوي د محدثینو په نسبت باندې کمزور، لیکن د ده راوي د تقوا دا عالم و، تقوادار دومره و چې قبره یفوح حین دفنه، چې څه وخت کې دی ښخېده نو د قبر نه وړاندې نه خوشبویۍ راووتې. نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا خلقو ائمه محدثین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته کومو سینو چې برای راست حدیث ضبط کړي هغه سینو نه اخذ کول د حدیث او د روایت په دې رنګ باندې ائمه محدثین
داسې ورپسې ملنګان. یو راوی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې په تمام ذخیره حدیث کې د دنه ډېر روایت د بل چا نه نشته. ابو هريره ورته ځکه وایي چې د ده یو پیشو ساتلی وه. هره په عربي کې پیشو ته وایي. نو پیشو به کله کله د لستوڼي کې پټه کړې. نو حضور علیه السلام ولیده او ویې فرمایل چې ته خو ابو هريره یې د پیشوګانو پلار یې. پیشو سره د پیشو یې سره لکه صحابهو کې بعضې ماشومانو به بلبل ساتلی. حضور علیه السلام به چې ولیده نو ورته به وی چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابا عمیر بلبل دې څه شو. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا قسمه خوشطبي هم خپلو صحابهو سره یا لکه یو بوډای رااله بوډای ښځه ووی یا رسول الله داسې یو شی راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړه شم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بوډای ښځې به جنت ته نه ځي. هغې ویل ویل سړی به جنت له نه ځي. بوډای غریب یې په ځان راکېښ وی او په ژړا شو. بد حال یې وایي بوډای زه څه وکړم د خدای قانون دا دی چې زړی به جنت ته نه ځي. یا رسول الله د خدای زړه کړې یم نو زه څه وکړم چې ښه خوشطبي پې وکړه. ورته ویې د خدای بندې چې ته داسې زړه جنت ته لاړه شې نو د جنت په خوند به څه پوهېږي. تا چې الله جنت ته ننباسي نو دا 13 کالو جینۍ به دي کي. نو دا 13 کالو ځوانه به بیا به جنت ته لاړ شي. خو چې غاښونه د خوله کې نشته او دننه ځای به په جنت کې مڼه دله راوړي ملایکې چې دا مڼه وخوره نو ته به څه چل کړې. اوس بوډا سړی چې خوراک کوي د هغه دا خولې ته تاسو وګورئ که هغه پستن وړی وي نو ټول سترګې هم پې خوځي او دغه څه وکړي. تاسو خیال راغی نو ته به دا 13 کالو شي. صحابه د جنت د حورو عمره به څومره وي. کومې حورې به چې جنتیانو ته ملاوي وایي د حورو عمر به 2 روایات دي یا به 13 کاله یا به 33 کاله. د حورو به دومره او سړی او ښځه چې جنت ته ځي دا 13 کالو هلک به او دا 13 کالو ځنی. دا هغه د خوند او د مزې عمر. نو عرض مې دا و چې ابو هريره په تمامو راویانو کې لوی راوي دا دی او ډېر روایت د ده نه دي. د دومره روایت بل یو صحابي نه هم نه دي شته. اوګې 10 ورځې وشوې چې ابو هريره ته روټۍ نه ده میلاو. اوس غږ نه کوي. د 10 ورځو نهر غږ نه کوي. جومات دروازې سره ولاړ دی چې که چا وویل چې راځه روټۍ ته ما سره لاړ شه خو لاړ به شم او کیني زه چاته ویم نه چې زه وږی. زه به اوس خلقو ته دا ویم چې وږی. اوس مونږ یعنې زمونږ بله خبره شته سوا د دې نه چې وږي. بله خبره زمونږ د عمل دا فقیران غریبان وګورئ څه چل دی وږي. په دې لوړګي کې یو عرب پتی دی جومات جوړېدو ما ورته لکه چنده پکې ورکړه ما ته ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ووالم ته خو ملا بیا به دې څه خوړلي زه لوږې ووالم. تاسو خیال عرب پتی دی نو مونږ هر یو سړی وایي لوږې ووالم. تاسو خیال رحمان بابا وایي که وایي چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې کورو کر شوې د معاشر په سامان ولې. هر بېګا د سحر تیارېږي. سحر چې چای سره گئے ناشتا د سحر چیته دي ناشتا وایي. ناشتا دا ټکی مولیانو هم زده کړی دی. راځئ جي چای وایي نه ما ډبله ناشته کړې ده په ما سخت بد لګي دا ناشتې. دا د معتبرو ټکی معتبر چې دي سهار چې کټ کې راپاسي کینی نو خوله یې نه وي وینځلې نو هغې ته دوی بیډ ټي وایي کټ کې چای.
هغه اوس کی چې غول راشي اگر نګرنه چای چې اوس کی نو غول ورشي نو بیا ټټه ته لاړ شي چې ځان تش کی نو بیا ورته ناشته تیار شي نو چې ناشته وشي نو بیا د غرمې پروګرام کوي چې غرمې لا بس تیارې کی چې د غرمې وخوري بیا د شپې تیارې کی نو رحمان بابا وی چې په هر بیگا سامان د هر سبا کړي کورو کرشوي د ماشر په سامان ولې ارش په د سار تیارې کې نو د ماشر تیاری د پاره ولې تباشه کا پخته بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې سړی په خپل سود او زیان خپل شي دا تاسو جمعات کې چناستي والله العظیم کبي کوي خپل سود او زیان پیژنئ چې زمان نه پڅ کې دا او زمان نقصان څه نن ندرې نیم سوا کال مخکې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې او د خزي صفت کول خو دین او ایمان په دنیا بدلون دي کنه دا تاسو دین او ایمان پر خپل دي خزا کې نور څه دي سوا د دنیا او د دولت نه بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې ته به سو نو رحمان بابا وی خدای درکړه د هر چارې توان دی خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دي ځان بولې ناتوان ولې کم قوت او طاقت دی چې خدای تا ته نه دی درکړی لوږه تېرولی شي تنده تېرولی شي